کتونکو د چارسدي هسپتال عمله مې شاته ولاړه ده. نوې مس صاحب د کچکول صاحب هرکلي ورته وایي د ټول چارسدوالو طرف نه نوې ډیچو صاحب د واسم الله صاحب چونکې چارسدي دي خو چارج یې چې کوم دی نو نوې اخیستی دی هلته مرکلي وو او بل ایم اس صاحب محمد شعیب صاحب چې دی ځای نه ځي هغه ته په مخه ښه وي خو په ډېر ښه انداز کې د چارسدي د هسپتال عملي ډاکټرانو پیرامیډک سویپر هغوی چې کوم دی نو رخصت کړ. ګرانو کتونکو په خپل صحافتي دور کې په لومړني ځل باندې داسې وینم چې چارسدي هسپتال کې پته نه لګېده داسې څه لګېدلي چې ایم اس صاحب راشي نو بیا به په دې کوزي بس هغه بیا د هسپتال د عملي سره د یو سره د بل سره مشتګرېوا وي. په دغې لانجو کې مریض چې کوم دی نو په میاشتو متاثره شي او ورسره چې کوم دی نو سټاف پریشاني پکې وي. واخر دا ایم اس صاحب چې دا یو مثال پرېښودو چې به ټرانسپورټ دی شو نور د رزق نو بس ځه دلته ډیوټي یا په ګلګت کې ډیوټي بس دا ډیوټي ده. او خو چې داسې شوه نو دغه سیاسي خلک چې په دې خلکو باندې سیاست کوي په دې خلکو باندې پرشر او دباو غورځوي نو د هغوی پرشر او دباو خود به خود چې کوم دی نو ختمېږي چې موږ د دغه حجرو چې کوم دی نو سلامي کوو. نو کچکول صاحب ته ویو چې یاره یو کس درته جاوید ستار صاحب درته پاتې دی هغه نه دغه پیدې ترلاسه کولی شي او عملي ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې ایم اس صاحب سره موږ یو دا موږ په لومړي ځل وړو ځکه چې دلته کې ډیوټي کولم ایم اس صاحب ته ډېره ګرانه ده د دې نه انکار نشته سیاسي مداخله ډېر زیات دی. موږ په ایم اس صاحب باندې بعض ځینو کې الزامات لګو په ډیچو صاحب باندې موږ الزامات لګو نو دغه الزامونو سره سره د چارسدي د ام پی ای او ام ان ای مخلصي خوا نو نن به داسې نه وه خو ضد دی بغض دی پکې انا ده پکې وغورځوی دې چارسدي له ترقي ورکړې او چې کوم مخلص وي نو هغوی ته مې دا خواست دی چې چارسدي لکه مې لاړه خپل علاقې ترقۍ لپاره بوځې. کچکول صاحب ته وایو چې څنګ په څنګ درسره ولاړ یو کلک درسره ولاړ یو تاریخ په پاڼو کې به د دغه ایم اس صاحب کارکردګي ولیکلی شوه راتلونکي به ستاسو لیکېږي او ماضي کې خو په ایم اسانو باندې خبرې کوم نو ښه په ریکارډ باندې به خبرې کوم. بل هغه وزیر صحت صاحب ته وایم چې وزیر صحت صاحب کله هسپتال ته ځې نو لږ ځان ایجوکیټ کوه په یوه داسې خبرو باندې مه راځه چېرته په تاریخ کې په لومړي ځل ما چېرته د شپې 8 بجې وزیر صحت ولیده چې صاحب راغی او بیا د ډایلاسس یې بهانه جوړه کړه صفایي یې راکړه نو ډایلاسس د ډاکټر ورکړه ټیکنیشین ورکړه دا ما په چاندو جوړ کړی دی دا ورته وایم 11 کالو نه دا دلته کې بند کړو بند دا شپږ اوبه چې کوم دی نو سپیشلیسټان دي دا ورکړي بس صرف دا کچکول صاحب چې کوم دی یو میسج چې تاسو نوې راغلی دی مې خبرې واورېدې خو جذباتي دي او جذبې چې کومه ده نو ځوانه ده ځوان نه ځوان خو دغه وي زمان هم 4 کاله مشر دی واسم الله صاحب هم شاګرد دی دغه شته کچکول صاحب ورکلي درته وایي ډېره مهرباني مننه په الله ګران شي. دا دی چې نن زبردست د پښتو ډک یو پروګرام وشو او دې باندې زه ټول خپل سټاف ته شاباسي ورکوم که زموږ ډاکټرز دي که زموږ پیرامیډکس دي زموږ کلاس 4 وروڼه دي او که زموږ نرسنګ سټاف دی تاسو هم پکې راغلې نو ډېر زیات مثبت قدم دی او ډېر ښه روایت دی. زه ډېر زیات فخر ویاړ کوم په دې باندې انشاءالله چې شعیب صاحب څه وکړه د هغې نه به موږ کوشش کوو چې د دې خاورې دپاره د دې هاسپټل دپاره د دې ډسټرکټ چارسدي دپاره موږ به ټول یو موټیو یو اتفاق وي یو اتحاد وي. زما ټول عمر کوشش دا دی چې زه جوړ راولم ټول نه نو زما څومره سټاف چې دی دې کې به انشاءالله زه جوړ راولم. دا یو ټیم ورک دی او د پرون نه مونږ چونکې ډایلیسس یونټ خبره کېده چې یاره دا ایوننګ شفټ نو هغه پرون نه مونږ نن نه انشاءالله ایوننګ شفټ مونږ سټارټ کړو. دغه چانس صحت صاحب کارت کاؤنټر چې دی هغه صرف مارننګ شفټ کې کولاوي په ایوننګ باندې نه نو کوشش هم دا دی چې په ایوننګ کې هم کولاو کو او دویمه دا چې زمونږ اوټي سروسز کم دي نو هغه په مارننګ شفټ کې به په ایوننګ کې بنو نو کوشش هم دا دی پرون دا ایچ او ډي سره زموږ میټینګ شوی دی ډېر پازیټیو میټینګ شوی دی هغې په دې اګریډ دي چې ایوننګ کې به هم سرجیکل ایمرجنسیز کم راځي که هغه ارتوپیډکس ریلیټډ دي که هغه جنرل سرجري والی سرجیکل ایمرجنسی چې څومره راځي نو ایوننګ کې به هغه زموږ میجر روټي کولاوي دلته کې به د هغې سرجریز کېږي. دا زموږ دغه دی. بله دا چې کیجوالټي زه ګورم نو دا د یو ټایپ ډي هاسپټل د کیجوالټۍ نه ښه نه ده نو کوشش مو دا دی چې
دا غځای نه د ایمرجنسي شفټ کو دلته کې او ښه سپیس دی موږ سره مزیدار دی کې ورته څه پیټي ریپیر کا پکاري هغې فوکس دی زموږ ایمرجنسي میډیسنز باندې فوکس دی بیګا د شپې 10 ساړه 10 بجې ما وزټ کړی سرپرایز ما ایچ آر موږ کوشش وکړو چې زموږ اویلیبل ایچ آر دی یا زموږ چې ریسورسز کوم اویلیبل دي د دې پراپر یوټیلایزیشن وکړو چې کوم موجوده فیسیلیټیز دي چې دا موږ پراپر طریقې سره استعمال کړو نو دا په دې کې تاسو ورونه زموږ چې کوم سټیک هولډرز دي هغې ټولو ته به زما دا ریکویسټ کړي چې راځئ یو موټی شو دا خاوره دا وطن دا غریب ولس د دې په ټیکسیشن ته موږ سیلریز دي او موږ چې یو ګورنمنټ سروینټس یو ټیک ده پبلک سروینټس یو نو راځئ چې یو موټی شو او دا اداره چې ده دا هاسپټل چې دی د دې نه یو ماډل اداره جوړه شي ولې چې دا یو ټیچنګ هاسپټل دی دا د ډسټرکټ هیډکواټر هاسپټل دی زموږ مین فوکس په دې دی چې موږ ریفرل مینیمایز کړو دلته کې ریفرل مینیمایز دلته کې چې کوم ایمرجنسیز راځي کوم پیشنټس راځي هغه به باندې دلته کې سټیبلایز کېږي دلته کې به د هغې ټریټمنټ کېږي هغه دلته کې منیج کېږي که ریفرل وي نو هغه به ډېر مینیمم ریفرل وي کوشش هم دا دی چې دلته کې څنګه ویلی شو سټي سکین حوالې سره یا چې کوم مسنګ فیسیلیټیز دي میجر مسنګ فیسیلیټیز د هغې لپاره به موږ هلې ځلې کوو کوششونه به کوو چې هغه موږ دې کې اویلیبل دغه شان د ډرګز میډیسن حوالې سره خبره ده اسینشل میډیسن څومره چې د ایمرجنسي کې دا هم کوشش چې هغه سټرینتن کړم چې ایمرجنسي څومره آیټم دي چې هغه اویلیبل دي نو دغه شان زموږ لیب سروسز دي لیبارټرۍ کې کم زموږ دا هم زموږ کوشش کوو میټینګ پې کوو چې ریجنټ بیسډ اکوپمنټس موږ اویلیبل ولې چې میجر هاسپټلز کې دا روان دي دا باندې چې زما په لیب کې دا اکوپمنټ خراب دی او هغې ته بیا موږ په میاشتو انتظار کوو نو ریجنټ بیسډ کې به دای اپروول به رالو په دې باندې نو هغې چې څنګه معمولي فالټ راځي نو هغه ریپلیس کړي راته دغه شان بلډ بینک کې زموږ څه ډیفیشنسیز دي پبلک ټایلټ زموږ داسې دي چې داسې پکار دي هغه موږ داسې دغه ته ورسو سټینډرډ ته چې هغه زم یوز کولی شم زما ډاکټرز هم یوز کوي زما سټاف هم یوز کوي نو دا هلې ځلې روانې دي چې ډاکټر صاحب لکه نوې مسراجي ګمګوسې کېږي رنګ خبرې کېږي دې نه مخکې ستاسو ډیوټي چېرته وه ډېر خلک وایي چې هغه خپله د انکوایري نه راګیر دی دا دي دا دي هغې خلک زه یم ډومبنی دغه دی چې هغوی ته جواب میلو شي داسې زه 15 کاله ډبلیوچو کې پاتې ډیپوټیشن باندې ډبلیوچو سره ریکارډ زما ټولې دنیا ته ښکاره دی چې په ایمرو ریجن کې ډسټرکټ سوابي په ټاپ د هغې نه پس ایم ایس درګۍ پاتې الف خان شیرپاو صاحب ته دا چیلنج ورکوم چې زما په ایبسنس کې د لړ شي واحد ټایپ سی هاسپټل دی درګۍ چې هلته کې په لومړني ځل صحت انصاف کارډ ما هغه په هغې پینل کې راوستی دی واحد کیټګري سی هاسپټل دی چې هلته کې ډایلیسس یونټ ما اسټیبلش کړی واحد هغه هاسپټل چې هلته کې ما فوټو ډاینامیک تھراپي لیشمینیسس دپاره بالکل نیو ټریټمنټ موډیلیټي ده چې هغې باندې ما ته اپریسیشن میلو دی ټیک ده د هغې نه پس رالم ایز ا چیلنج ما ټیچ هاسپټل تغذیه اخیستی دی هلته کې زما وارډز ما اسټیبلش کړي دي هلته کې لیب کتی شي هلته کې زما اوټي سروسز کتی شي زما په ایبسنس کې تاسو تلی شئ ایز ا ډي شومردان ریکروټمنټ کې کیسې راشي پولیټیکل چونکې پولیټیکلی پولرایز سسټم دی کېدای شي زمانې پی ایس ایف خفه وو چېرې او د هغې په وجه باندې دا ټوله ډرامه شوې ده ادروایز څوک دا نشي ثابتولی چې ډاکټر کچکول 10 روپو له بوتې ور وړي که دا چا ثابته کړه زه به سروس پرېږدم یو خبره دویمه خبره دا ده چې دغه شان کووډ کې باندې ما باندې یو کیسه راغله څنګه چې شعیب صاحب سره کیسه وشوه د روژې زما روژه ماتې دلته کې وو رزړو کې وو په هغه زما یو ملګری هغه سره او ما ته میسج راغی چې یاره دغه کې ټیچ کیو تغذیه کې چېرته دغه اسپلې شوي دي کووډ ویکسین هغې کې زما سسپینشن شوی دی هغې کې بیا ډېر ډیپت انکوایري شوي الحمدلله څومره انکوایري چې شوي دي په هغې کې زه پوره یم زما پکې 20 ته پروموشن شوي دا زما پوسټینګ وشو او زما ثوابې کې مې ټیم تیر کړی دی چې کم ډسټرکټ کې پاتې ما 2 ډسټرکټ کم چلولې سپرویژن کې با جوړ مومن تپوس کولی شي زما ټریک ریکارډ کتی شي چې یاره دا سړی څنګه او کمپرومایز نه کوم دا یو راکې دغه دی چې په ډیوټۍ باندې کمپرومایز نشته زه چې خپله ډیوټي کومه د شپه ورځ نه ګورم نو زما سټاف ته هم دا ریکویسټ دی چې یاره ډیوټي به کوو ډیوټي به درنلم دغه شان ما درته دا وي چې ټکماری کیسه به نه وي چې یاره ما ته کمیشن میلاو دی میلاو نه دی آی ډونټ بادر کمیشن ټیک شوه تاسو به وګورئ انشاءالله چې دی ډسټرکټ ایچ کیو هاسپټل ترڅدې نه یو ماډل اداره به جوړو دا زما ډیډیکیشن کمیټمنټ دی انشاءالله او دا یوازې نه دا ټیم ورک دی دې کې به تاسو خپله برخه اچوئ
زما چې کوم سیاسي مشران دي هغې به برخه اچوي او سروسز دا کورسۍ چې دا د ایم ایس دا به هر سړي ته جینون مسلې به د هر سړي حل کېږي دا به پکې نه چېرې د پولیټیکل دغه شته او د ده نشته نه جینون مسله که د افغان شیرپاو راځي که زما د بل روم راځي که زما د کومه کمیونټي ده سټیک هولډرز دي او د ټولو نه زیات پروټوکول به غریب ته میلاویږي چې کومه کونډه ده کوم یتیم دی هغې ته زما دروازې 24 ګنټې کولاو دي او د زما نه چې څومره کېږي هغه سروسز او کوشش زموږ دا دی چې دلته کې موږ کوالټي هیلث ډیلیوري سیسټم انشور کړو نو دا زما یو واضح پیغام دی چې زما جون دلته کې هم انشاءالله کولاو کتابي او هر یو سړی زه بیرته کوم دلته کې چې کم تور دی تور به ختموم دلته کې به جوړ راولم ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو آیا ملګرو ته به جواب میلو شوي کوم چې د ایم ایس د راتلو نه مخکې یو پروپیګنډا خپره کړله اخرنۍ دا څو خبرې ډېرې مهمې دي کلک ورسره ولاړ وي یو ډېر ښه جذبې سره راغلی دی الله دې کړي چې دغه شعیب صاحب دغه سلسله چې کومه ده برقرار وساتي او دغه مایوسي چې کومه ده نو دغه ختمه وي بل دغه صحت کارت کې چې بې ځایه اپریشن کېږي په دې باندې پوره نظر وساتي چې بې ځایه د خلکو نه کانډمېږي انشاءالله بیا به ورسره خبرې کوو ډېره مننه